چې کوم نشیان دي دغه ریهابلیټیشن شو د 2014 نه او تقریبا د 2014 نه وخت تر نن تاریخ پورې 7300 کسان چې کوم دي هغه زموږ د الله فضل له صحت یاب شوي دي علاج شوي دي. तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक फेडरल डिपार्टमेंट है जिसका काम पाकिस्तान में मंशियात की रोकथाम को रोकना है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मेन 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स पे ये काम करती है। सप्लाई रिडक्शन पे काम करती है जिसमें हमारे पुलिस स्टेशन आते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारे 30 पुलिस स्टेशन हैं, डिफरेंट रीजनल डायरेक्टरेट हैं, जिनमें से 5 रीजनल डायरेक्टरेट हैं कराची, लाहौर, पिंडी, कोयटा और पेशावर में हैं। और इसके अलावा ड्रग डिमांड रिडक्शन जो दूसरा पिलर है, इसमें हम अवेयरनेस करते हैं। KPK में हम अभी 65 पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें हम डिफरेंट कैंपेन्स करते हैं, सेमिनार्स, लेक्चर्स, वॉक्स वगैरह करते हैं, लोगों को हल्काई दे सकें कि ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, इससे बचें, अपने घर वालों को बचाएं। अगर एक नशे वाला खुद मुबतला हो जाता है, न सिर्फ वो खुद इस नशे में अपने आप को खराब करता है बल्कि पूरे घर वाला भी उसका तबाह हो जाता है, सोसाइटी पे भी इफेक्ट करता है, क्राइम्स रेट बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा थर्ड जो पिलर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है, उसका काम ये है कि पाकिस्तान से ना मंशियात बाहर जाए और ना बाहर से पाकिस्तान आए। उसमें डिफरेंट डीएलओज होते हैं, एम्बेसी में पाकिस्तान के ड्रग लिजान ऑफिसर होते हैं, तो बाज़ मुल्कों के साथ हमारा MOU भी है, तो इंटरपोल के थ्रू भी हम पकड़ते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं। अब्दुल अजीज मोहन दे द हक आवाज वाइस चेयरमैन मा तालुक इंतजार सदे सर दे द 2014 ना द पख्तूनख्वा په مختلفو ضلعو کې ډرګز باندې کار کوو. ډرګز مین په نشه باندې چې کوم نشیان دي دغه ریهابلیټیشن شو د 2014 نه او تقریبا د 2014 نه وخت تر نن تاریخ پورې 7300 کسان چې کوم دي هغه زموږ د الله فضل له صحت یاب شوي دي علاج شوي دي. نو دا کوم خلک چې اډیکټ دي هغه خو حکومت لګیا دي په خپل سطح باندې ټیک کار کوي او راتلونکي نسل به څنګه ساتو دغه لپاره دلته زموږ قانون په کالجونو په یونیورسيټو کې په بازارونو کې مونږه اویرنس کمپاین کوو. زما په خیال د دنیا ریهابلیټیشن سنټر دي چې هغه صرف دغه کار د دغه پورې محدود دي چې کوم خلک اټیک دي دغه ټریټمنټ وکړي. زموږ فرق دا دی، زموږ کوشش هم دا دی، زموږ څنګه انسپکټر صاحب خبرو کړه زموږ دوی سره کومه MOU سان شوې ده د NF 2 کار دي کسان ډیلران نیول او بیا چې کوم دي نو د ډرګز خلاف کمپاین کول، زموږ کوم چې کار دي نو ریهابلیټیشن کول او بیا دغه سره سره اویرنس کمپاین کول. اویرنس کمپاین کول بیا په کالج کې یا په یونیورسيټي کې په سکولونو کې ضرورت ولې پیښ شو ځکه چې څونه مالا اکثر ستاسو د ګلابات د کالج زه نمونه اخیستل نه غواړم په دې سټوډنټس چې کوم دي هغه زما سره زیر علاج یو څه کسانو زما سره علاج شوی دی چې دا ډېره زیاته مطلب د بدبختۍ خبره ده چې دا کوم ماشومانو نه د مور پلار څه توقعات دي چې زما زوی به هغه به AC جوړېږي، هغه به پروفیسر جوړېږي، DC به جوړېږي، MNA BA به جوړېږي، هغه راشي موږ سره په ریهاب سنټرو کې پراته دي. نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې داسې دغه مقام ته دا ولې ورسېدل. ما سره پروفیسر صاحب پرنسپل صاحب ما سره په ریهابلیټیشن کې د MBBS فاینل ایئر سلطان ما سره شته، د LLB شته، مختلف مطلب د یونیورسيټو کالجونو دا ضرورت موږ ته ځکه پیښ شو چې راشو چې یاره دلته موږ دا کمپاین وکړو کې وجه دا ده نشه خلک په 2 وجو باندې کوي. یو وجه چې کومینو هغه اکثر د فیشن نه فیشن شروع کیږي. وخت انسپکټر صاحب خبرو که په افس کې چې کله ماشوم 5th کلاس کې یا 6 کې وي نو هغه دا ډیسایډ کړي چې یاره زه د نن مخکې لاړ شم زه به څه کوم، زه به نشه کوم که نه کوم، دا هلته نه ډیسایډ کړي. یو خو دغه خلک چې مطلب هغه د ماحول د لاسه خراب شي، مطلب هغه په داسې ماحول کې کینی چې هلته ګیر چاپېره سموکینګ دی. ابتدا همیشه د نسوار نه کېږي، بیا سیګرټ شي، بیا چرس شي، بیا سټپ بای سټپ چې کوم دی هغه یو لیول ته ورسي او هغه لیول اخري لیول بیا زموږ ریهاب سنټر وي چې هلته بیا زموږ سره پراته دي. په کالجونو کې هم دغه نشه حد نه زیاته سیوا شوې ده. دلته چې موږ راغلي یو زموږ مقصد دغه دی چې یاره موږ تاسو د دې د نقصاناتو نه لږ ډېر اویر کو، بیا تاسو زموږ سره امبیسډر شئ، زموږ موټې جوړې شئ او دا ما دا راتلونکي نسل به څنګه بچ کړو، په خپل به ځان څنګه بچ کړو، راتلونکي نور خلک به څنګه بچ کړو چې کوم اډیکټ دي هغه خو دي څنګه د ورور وختي خبرو که دي 6.7 میلیون یاد که خو د دې نه دا زیات دي ځکه چې د 2018 کومه سروې ونه په هغې کې 92 کسان نشیان په پاکستان کې او په 92 کې صرف 37 لاک چې کوم دی نو هغه صرف په پښتونخوا کې وو. دا د 2018 سروې ده. د 19 نومبر په ملکن کې سٹارټ اغستې وي، په ملکن کې چې موږ سٹارټ واغستو نو هغه ټایم کې زموږ سره مریضان چې وو نو 335 وو. زما سره اوس دلته ځای نشته، ما مجبورن په تیمارګره کې بل سیټ ور وکړو. زه مزید لګیم په بړخیل کې بل سنټر ځای نیسم. ما سره په هر سنټر کې 150 او 200 کسان دي. نو مطلب دا دی چې په 2018 کې 92 لاکونو کې دي چې اوس دا یو کروڑ نه وړېدلي
نو که د دې خلاف مونږ راپانیسېدو مونږ د دې باره کې مونږ کمپین ونه کوو مونږ تاسو ټول راپانیسېدو قومونه چې همیشه تقدیرونه بدلېږي نو هغه ځوانان بدلوي نو چې هغې دپاره زه راپانسم تاسو راپانسئ مونږ به دا به څوک کوي دا زموږ د ټولو ذمهواري ده دا پکار ده چې مونږ یو چین جوړ کړو چې هر سړی کم از کم په دې کې هر چا له پکار دی خپل کردار ادا کړي هغه صرف مطلب زما کار نه دی یا صرف د انټرناکوټس کار نه دی صرف د پولیس کار نه دی دې کې بعد د معاشري هر فرد په دې ښه ټیک ټاک کردار ادا کوي باقي سټوډنټ په خپل کردار ادا کوي په حاصل کې کینی پکار دی کم قسمو کې کوي هغه شی مکمل ختم کړه الته هغه سره دا تعلق سره ختمول پکار دی دا سره څنګه انسپکټر صاحب وختي تعلق نشو پر پکار چې تعلق پرېږدو ځکه چې د هغې د لاسه زما فیوچر تباه کېږي زما د مور پلار زما د فیملي زما توقعات دي هغه توقعات خرابېږي نو زه داسې ملګرو باندې څه کوم پکار چې دغه ملګري موږ پرېږدو ماحول زه اکثر خپل مریضانو ته وایم چې نشه مه پرېږده نشیان پرېږده ته چې نشیان پرېږدي نشه په اټومیټیکلی پرېږدي چې دا د ماحول نه وي ته به پخپله د دغې ځایونو نه دغې نه ته بچ کېږي د نشې نه ظاهره خبره ده تبلیغیان یو ساده شانتې مثال ورکوي چې د عطرو دکان ته لاړ شي نو چې واپس روز خوشبو بدن ظاهره خبره خلک یو وتر په دې ځای ولګي هغه قسم کې چې دې سمل څنګه ریبل په دې ځای ولګي هغه قسم کې چې واپس راځي واته قسمت راځي بولی دا نه خوشبو رواني خو که سړی ورکشاپ ته لاړ شي واپس روز کې ته غواړي کنه ستا کپڑے به خامخا ښه شي وي کله بورجیا سره لګي نو کپڑے بورجیا ټوله تور حدیث کا کوي که یو شاګرد خوا ته تیری کې شاګرد ټول ښه کوي که پکړ کې کېنه هغه ښه کوي نو مطلب د ماحول په انسان باندې ډېر غلط اثر نو پکار دا چې مونږه د داسې ماحولونو نه بچو چې په کوم ماحولونو کې د ډرګ استعمال وي او تقریبا اکثریت زه د ډېر زیات معذرت سره دا خبره کوم زه اکثر هاسټلو ته تللی یم په هاسټلو کې چې کوم دی نو دا مسله انتهایي سیوا شوې ده نو د دې نه به ځان ساتل پکار دي بیا به مونږ په کوم ماحول کې چې کینو په هغې کې به مونږ په ډرګس باندې کار وکړو پروفیسر صاحب ناست دی پرنسپل صاحب ناست دی نور پروفیسران محترم ناست دي دوی ته به زه دغه ریکویسټ کوم چې پکار ده چې په هفته کې کم از کم په لیکچر کې یو 15 منټه ټاپک د نشې په نقصاناتو باندې وشي د میډیا ملګري راغلي دي دوی ته به ریکویسټ کوم چې دوی پکار ده چې په هفته کې کم از کم د خپل پیج نه د نشې دپاره یو کمپین وچلوي دغه شانتې که مولا کښېني په جومات کې مولا پکار ده چې مولا په خپل کردار پکې ادا کړي خاص کر زموږ د خویندې دي پکار دوی دا میسج ډېر تیز خپرېږي نو پکار دوی به کوم ځایونو کې کښېني نو په دوی پکې خامخا په دغه نقصاناتو باندې دوه درې خبرې په هغې باندې وکړي او خپل وروڼه د دغه نه بچ کړي خپل چاپېرچل د دې خبرو نه بچ کړي نو هر سړی به په دې کې خپل کردار ادا کوو کمې پورې چې زموږ کار دی د حق اواز کار دی د الله فضل موږ کړی دی موږ بیا هم کوو او د هغې سره سره موږ زه کوشش دی د کمپین سره سره زموږ کوشش دغه دی په مختلف ځایونو کې موږ چې کوم سپورټ اکټیویټیز دي سپورټ اکټیویټیز کې موږ همیشه حصه اخیستې ده موږ په هغې کې چې کوم ټیمونو پکې سپانسر کړي دي زموږ مقصد دا کوي چې دا کم خلک د سپورټ د دې پر ډېر لازم یو حصه ده کم خلک سپورټس کې په هغې کې د نشې رایجو انتهایي کمه ده بنسبت د هغې خلکو چې کوم اوزګار ناست دي یو سړي اوزګار وي به ظاهره خبره ټایم پاس دپاره به چې کوم دی نو سموکینګ به کې ناست به یاره ټایم به پاس کړي دلته بیا پبجي شروع کړي دلته به سره سګرټ راکاږي دا به لازم کوي چې هغه کله فزیکل اکټیویټیز کوي نو هغه به دې خبرو ته سر اوزګار نه بس هغه لګیا فټبال پسې منډې وي کرکټ فټبال پسې منډې وي والیبال کې هغه دې نه دي اوزګار دا هغه دونه هیلث اکټیویټیز کېږي چې هغه دا نه کوي نو پکار دی چې موږ سپورټ اکټیویټیز جوین کړو د هغې نه علاوه چې کوم دی نو ښه محفل جوین کړو ښه محفلونو کې کښېنو د دې نه علاوه په سوشل میډیا باندې کم از کم نن سبا د دې نه هر څوک خبر دي په ټول ګوګل استعمال ګوګل کې د نقصانات وګورئ راتلونکي نسل به بچ کول غواړي د هغې دپاره د خپل انتظامیې سره پکار چې موږ ودرېږو کوم خلک چې وختي اسرار لال خبر وکړو چې یاره د ډیلرانو خبره مې ورته وکړو نو مطلب دا چې د هغې دا جواب نه دی داسې مطمئن نه نو که کوم خلک د علاقې پېژني چې مطلب دا سړي ډیلر دی دا چرس خرڅوي یا آیس او پوډر خرڅوي او تاسو ورته په خپله باندې څه نشئ ویلی د پولیس نه مطمئن نه یې پکار خو دا ده چې پولیس له اطلاع ورکړي خو که انکیس نه یې مطمئن نو بیا پکار ده NF چې کوم 1415 نمبر دی 1415 په دغې باندې اطلاع وکړئ دا ډیلران به دوی نیسي ستاسو نوم به نه راځي دا به تاسو سره د یو پرامس وي د دغې خبرو نه مکمل مطمئن اوسېږئ د ریهیبلیټیشن پورې کومې پورې د ریهیبلیټیشن خبره ده زموږ چې کوم کار دی زموږ نمبر یې په دې فلیکسونو کې شته زموږ نه چې څه قسمه کوپریشن پکار وي مونږ به لازم کوو که تاسو څه قسمه سپورټ اکټیویټیز تاسو ارګنایز کوئ هغې له هم زه راځم زموږ چې کوم NF فورس دی دوی به هم راځي پرنسپل صاحب ته م وایم که تاسو هر کله داسې په ډرګس باندې کله څه داسې کمپین کېږي نو موږ به کم از کم هر ټایم تابعدار یو یو ځل بیا د ټولو ډېر زیات مشکور یم تاسو برداشت کړو تاسو واورېدو